KGB هم کوي خو داسې نه کوي چې د خپلې مرضۍ خلک راولي الیکشن وشي بیا خپلو مشرانو ته منتخبو خلکو ته ووایي چې زموږ د ملک مسایل دا دي پرلط دوی موږ مجبوره کوي تاسو زه خواست کوم عزیزانو زموږ دا جنګ اوږد دی ستړي راځي پکې ستړي راځي که و دې ستړو ته موږ ملا تړو بیا به عزیزانو د مړو سرکه ورکوئ پر کور به یو سړی راکوئ پر کور به یو سړی راکوئ دا کیسې اوږدې دي دا خبرې پر مخ ځي پښتونخوا ملیان پارټۍ دغه ازاده پارټۍ دغه د اختر مېنګل پارټۍ مالک ما نه دی لیدلی موږ به په خوښۍ در پرېږدو ګردې ګردې به در پرېږدو دا ته به موږ خپله اسمبلۍ بیا جوړه کړو د چا پلان بیا دې علاقې نه ورکه راشي په د هغه خوله کې د کمرګي نه یې واخله بیا دا تر هغه ځایه پورې کسټم او اصول جوړ کړئ چې کوم ټکس ته په کراچۍ کې اخلي موږ په کمردین کې لرو چې کوم ټکس ته په دغه اخلي موږ په کندني کې لرو چې کوم ټکس ته په کراچۍ کې اخلي موږ په بادیني کې لرو روا شیان چرس بند تالیاک بند اخلا بند پر دا لار به خلک ځي راځي تجارت به کوي لیونی نه یې ته پیسې لرې دا پښتو وطن دی دا د عزیزګرۍ وطن دی چې د غیر زه در لاس ورسره جوړې وروره څه کور دې خراب شوی دی علاوالدینه ته ستا زوی ستا کور والا ته د پر قرآن لاس کښېږده چې تا دا الیکشن ګټلی دي پښتونخوا به یې در پرېږدي داسې پاکستان چې په هغه کې ته موږ غلامان ساتې زموږ پارلیمنت نه منې زموږ په ووټ به لنډې ویې و داسې پاکستان ته که زه په صد کې وم ما زنده آباد وویل ما په ګولۍ وم راندلی زده الیکشن نتایج میں تبدیلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیانۍ خاورې دلته د پښتونخوا وطن د ډېر مشهور ښار پښین په دې بازار کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو د مختلفو پارټیو سیاسي کارکنانو او پر سټیج ناست د BNP سینیر نایب صدر ساجد خان ترین د نیشنل پارټي نایب صدر محترم ډاکټر اسحاق خان بلوچ د هزاره ډیموکریټک پارټي وایس چیرمن مرزا حسین هزاره او ملګري عزیزانو خبرې خو ملګرو ډېرې په تفصیل وکړې ما زه هم خطا ایستلم چې ته به هم سختې خبرې کوې ډېرې خبرې به کوې عزیزانو ولکه سړی نه به پوهېږي چې د کومې خوا یې راواخلي ورونو پاکستان په ډېر لوی بحران کې دی خزانه خالي ده عدالت نشته انصاف ورک دی بیا د دوی ډېره معافي غواړم د پاکستان د انصاف د هر ځای انصاف که د ښې واخه تر دغه پورې ډېره معافي غواړم که د غریب سړي په ناموس چا دعوه وکړه د پاکستان په عدالت کې ګټي هغه به نالې وایي چې سړی مه کوئ د خدای ویوږئ دا څه کوئ دا دې هلته پاکستان رسېدلی دی بیا یې هم دوی د اسلام کلا بولي او ګډ اسلام و دې کلا ته منتظر بولي موږ که ښه راباندې لګېږي که بد راباندې لګېږي زموږ اګیره زموږ کلی زموږ کورونه زموږ زندګي زموږ وطن په دې پاکستان کې ده
3 کاله کېږي، یعنې زه کم 2 کاله کېږي مسلسل موږ دا خبره کوو، خاص پښتونخوا ملت پارټۍ چې وروره د پاکستان بحرانونه په زور، په لچګي، په بدماشي، په وهلو ټکولو، په غلاو نه جوړېږي. خدای ته وګورئ، د ګډ ملک د ادارو ګول میز کانفرنس راوغواړئ، فوجیان راوغواړئ، ججان راوغواړئ، سیاسیان راوغواړئ، تاجران راوغواړئ، پوهان خلک راوغواړئ، عالمان راوغواړئ چې کښېنو په ګډه پر دې بحث وکړو. او پښتانه وایي د خوار په ملا خلک روژه د اذان خلک روژه نه ماتوي. موږ یې خوار خلک بللو یا د کشنۍ پارټۍ خلک بللو، و دې حد یې راورساوه چې نن پاکستان بلکل پر ناوده پاڼ ولاړ. پاکستان به یا جوړېږي یا به وکندې ته لوېږي، بله لار نشته. دا د تاریخ جبر دی. زموږ بدعملیو، زموږ بدکاریو، زموږ معنا ځان به هم کې واچوم، د امرګري به هم در کې واچوم، د ججانو، جرنیلانو، سیاسیانو زموږ بدکاریو، غلاو، ډاکو پاکستان به دې ته راورساوه چې نن اټومي ملک دی په فقر اخته دی. د دنیا بهترین وسایل لري، بینکونه یې خالي دي، لیکن انسانان یې کروڑپتیان دي، اربپتیان دي، لوټي یې. نن پاکستان اعتبار بایللی دی. واحده لار دا وه چې یو جمهوري پاکستان به جوړېږي. اوس هم د توبې وخت دی. موږ بد خلک نه یو، موږ کنځل نه کوو چاته. اوس هم بله لار نشته. که پاکستان څوک بچاول غواړي، کې جج بچاول غواړي، کې جرنیل بچاول غواړي، کې سیاسیان بچاول غواړي، لار یې دا ده چې ټول به توبه موږ کاږو. توبه سو په ښه توبه به جرنیل هم کاږي، جج به هم کاږي، سیاسیان به هم کاږي، او کښېنو به یو داسې جمهوري پاکستان د جوړولو کوشش به کوو. دلته ملګرو اشارې وکړې، ټکې وکړې. پاکستان د 15 کالو په دغه کې په دې جلسهګاه کې به ډېر خلک وي چې په پاکستان به مشران وي. موږ دا وطنونه چې دلته یو، که پښتون دی، که بلوچ دی، که سندای دی، که سرایکۍ دی، موږ د زرګونو کلونو راسي پر خپلو وطنونو پراته یو. نن تاریخ موږ په یوه دغه کې سره بند کړو، په یوه کېړې کې. پاکستان یو فیډریشن دی چې په هغه کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکۍ او پنجابیان اوسي. هر څوک د خپل مالک په خپل ځمکه پروت دی. بلوچ ته دا وطن چا په زکات کې نه دی ورکړی، پښتانه ته دا وطن چا په خیرات کې نه دی ورکړی. دا وطنونه زموږ بهادرو، معلومو نامعلومو شهیدانو او غازیانو د سر په قرباني تر موږ رارسولی دی، او پر موږ دا پور ده هره بده چې پېښېږي، که د اسمانه ګولۍ اوري، که د مځکې اور ده راوري، موږ به د خپل وطن دفاع خامخا کوو. دا زموږ وطنونه دي، راسئ جوړ یې کړو. په څه مشکل، په څه خواریو د پاکستان یو آئین جوړ. په هغه آئین باندې موږ دغه لرو، موږ پر هغه آئین باندې اعتراضات لرو. بلوچ، پښتون، سندۍ، پنجابۍ به نور اعتراضات لري. موږ پښتانه دا اعتراض پر لرو چې دغه آئین تر اوسه پورې زموږ پر پورې وطن په یوه صوبه کې نه دی دغه کړی. بل اعتراض موږ دا ګډ پر لرو، زموږ سایل وسایل، زموږ هغه نعمتونه چې خدای پاک موږ ته راکړي دي او زموږ په وطن کې دي، پر دې باندې زموږ د بچیانو لومړی حق قرآن کریم هم وایي، دا قانون متحده قانون هم وایي، د انسانیت قانون هم وایي. دا تر اوسه پورې موږ ته نه دي راکړل سوي. موږ ته خپلې ژبې نه دی پرېښودل سوي، خپلې ژبې. موږ ځان مسلمانان بولو. پرون د نړیوالو ژبو ورځ تېره شوه،
موږ ځان مسلمانان بولو خو قرآن کریم زموږ باور دی. قرآن کریم په څو ځای کې دا خبره کړې ده. قرآن کریم وای ما هیڅ قوم له، هیڅ فرقې له، هیڅ کلي له، هیڅ قبیلې له، هیڅ ولس له خپل استازی نبي، پیغمبر، هادي او ښوونکی داسې نه دی لېږلی چې د بل په ژبو. ما چې هر قبیلې له، هر کلي له، هر وطن له خپل استازي لېږلي دي، په هغه ژبه مې ورلېږلي دي. و محمد پیغمبر ته الله پاک په قرآن کریم کې وایي ما قرآن کریم ډېر ساده کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه درلېږلی دی. قرآن کریم خدای پاک د ژبو دا احترام لري. څلور کتابونه موږ منو: تورات دی، انجیل دی، قرآن دی، زبور دی. که د ژبو احترام نه وای نو خو په کار دا وه چې د دې څلورو کتابو ژبه یوه وای. د هر کتاب ژبه که زبور دی هغه ژبه یې ده چې د پیغمبر قام ویله. د انجیل هغه ژبه ده چې د انجیل پیغمبر قام ویلې ده. د تورات هغه ژبه ده چې د پیغمبر قام ویلې ده. د قرآن کریم هغه ژبه ده چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل عربو، قریشو او د ګڼ جهان لپاره دا کتاب راغی. نن 26مه صدۍ ده، ګڼ جهان په دې متفق دی چې د انسان ذهن، د بچي ذهن په خپله مورنۍ ژبه کې وده کوي. دی په مورنۍ ژبه کې چې ته تعلیم ورکړې دی پر مخ ځي. نن په 21مه صدۍ کې په پاکستان کې پر دې پابندي ده. پاکستان کې زما یو کلیوال دی، تربور مې دی، هغه سویډن ته تللی و، لندن بیا سویډن ته ولاړی. سویډن د روس په څنګ کې کوچنی ملک دی. ولې چې مې دا خیال کړله او سویډن کوم ځای دی، سویډن چیرې دی؟ ول دوی راټول ماشومان ول دا هلک مورنۍ ژبه څه شته؟ ول مال پښتو. یو هلک ول بل و په سویډن کې د دا دوو بچیانو دپاره یې پښتون ماستر راوستی په سویډن کې. اوس نو به اوس نو ماته ته اردو زده کوه، پښتون لگا تو اردو زده کوه. دا اتیا کالو سړی ہمارا تمہارا کړه ته، تمہارا ہمارا کړه نه ته چې په ورستلی ځای دی به یې خامخا به یې وایي. ګوره دا ملک ځان موږ مجبور یو، موږ لیوني نه یو. موږ دا ملک ساتل غواړو، دا ملک چلول غواړو. د هغې لار دا ده تیر هیر ډېره ګرانه ده، ډېره ګرانه ده. دا تیر هیر چې زه وایم ډېره ګرانه ده. په زراو چې دا د خلکو جیلونه معلوم د پښتانه، د بلوچ، د سیندیانو زموږ د زیاته ډېره د پښتانه په معنا، د آبادۍ په معنا، بیا د تورې په ګولو چې موږ وژلي یو هغه بې حسابه ده. موږ به دا ګرد هیر کړو. خو مهرباني وکړئ د موږ سره یو داسې جمهوري پاکستان جوړ کړئ چې د هغه کې به د طاقت سرچینه د ولس پارلمنټ وي. ولس به ووټ اچوي، پارلمنټ ته به خلک ځي، د پارلمنټ به دا اختیار وي چې دی به خارجي داخلي خبرې دغه جوړوي، پارلمنټ به جوړوي. آئین هم وایي، د آئین حلف هم وایي. د پاکستان فوج، پاکستان معنا یوازې پاکستان نه، د جهان ټول فوجونه، د جهان ټول فوجونه دغه کوي. پاکستان فوج او جاسوسي ادارې دا به په سیاست کار نه لري. د هر قام ژبه به د خپل قام د بچو ژبه وي، کم سے کم بنیادي تعلیم به په هغه ژبه وي. د هر قام پر وسایلو به دغه قام د بچیانو حق لومړی. دا پاکستان زه به بلوچ ته خواست وکړم، سندي ته به یې هم وکړم، سراکي ته به یې هم وکړم، هزاره زموږ وروڼه دي هغو ته به یې هم وکړم. دا پاکستان موږ تر قیامته پورې سره چلوو. داسې پاکستان چې په هغه کې ته موږ غلامان ساتې، زموږ پارلیمنټ نه منې، زموږ په ووټ به لنډې ویې. و داسې پاکستان ته که زه په صد کې وم ما زنده‌آباد وویل، ما په ګولۍ وم. دا به زه منافقت کوم؟ دا به منافقت وي؟ راسې دا پاکستان جوړ. او که ته پر دغه اسپاره یاست
دا اوس چې روانه کړې ده دلته که هغه حساب ورسره کوو نظریه پاکستان زموږ پوروړې ده د نظریه پاکستان په نامه زموږ پښتنو بلوڅانو سندیانو ته په زراو کلو جیل په دې ورکول شو چې موږ ول یو انسان هر انسان به ووټ لري زموږ مشرانو څه ګناه کوله موږ ویل چې هر انسان دوی به ویل لوی خلک یې په لوی ورځ خلک کړي دي دا غریبان خلک دا خوار خلک دا معنا نه لري زموږ مشرانو دا ویل چې دلته به هر انسان ووټ لري دلته به جمهوریت وي دلته به طاقت سرچینه پارلمنت وي دلته به دغه جوړېږي پاکستان کې به فیډریشن وي پر دې موږ ته په زرګونو کلو جیل راکړه په سوی په ګولۍ وړکو بېرته هغه کار یې وکړئ بېرته هم د ښځو بې نه یې کړی بېرته یې هم انسانانو ته ووټ ورکړئ صوبې یې ورکړې فلانا یې ورکړې اوس یې دا را روانه کړې ده چې زه وایم هغه به بس پارلمنت ممبر وي د انسان زه خو انسان یم خشم راځي په خشم کې د انسان فکر زه کوشش کوم بدې خبرې نه وکړم انتخابات وشو ګډ موږ منتظر وو چې الله پاک به مهرباني وکړي یو جمهوري پاکستان به جوړ کړي مداخلت به نه وي یو ښه پارلمنت به وي پاکستان به د مشکلاتو خلاص کړو پاکستان به د دې بلاو خلاص شي لیکن عزیزان تاسو ولیدل انتخابات وشو د پښین ولس دا علاقې ولس خپل رایه ورکړه دا زموږ قومي اسمبلی سیټ دوه د صوبایي اسمبلی سیټان دوه د په کوم زه خبر یم د الله خان د چمن دا سیټان پنځه پښتونخوا ملي پارټي ته ورکړل شو زموږ دا هیله شوه چې د پښتانه د اتفاق د علاقې د اتفاق یو کوشش کوونکو که څه غلطۍ شوي که دغه شوي عزیزانو څه وشول دا ډېر بد کار دی دا ډېر بې پښتو کار دی بهرنی سړی خو بیا خود کوي ما او تا ووټ سره وکړه د ووټ ورځ داسې ده چې اکثره خلک ګزاره سره کوي یو کاڼی هم خلاص شي یو شپلاک هم ووول شي یو کاغذ هم خلاص شي یو پلانا هم وشي خو چې ماښام حساب وشي د هغه بعد چا کاغذ باندې هر چا ګټلی اول دومره زیاتو بیا نه کوي بیا یې لار دا ده چې الکشن کمیشن له لار سره شروع د ما سره په ګلستان کې زیاتوب وشو د ما سره په پښین کې په توره شا کې زیاتوب وشو پلانې زه ووهلم پلانې زه وتړلم زما ووټ یې واخیستی دا به څنګه وي عزیزه دا به څنګه وي الکشن به ما ګټلی ته به ټوپک رااخلې په کشاري به ننوځې په زور به کڅوړې خلاصې یا به ټپې وهې دا پښتو وطن دی دا پښتو وطن دی الکشن وشو پښتونخوا ملي پارټي وګټله په پښین یا چا په چمن کې یا چا ته لیونی نه یې ته پیسې لرې دا پښتو وطن دی دا د عزیزګري وطن دی چې د بل زه در لاس ورسره جوړې وروره څه کور دې خراب شوی علاوالدینه ته ستا زوی ستا کور والا ته د پروګرام لاس کښېږده چې تا دا الکشن ګټلی دي پښتونخوا به یې در پرېږدي اصغر خان ته ستا والد محترم شوکت والا ستا خور ستا مور زموږ مور ده ستا مور ستا خور زموږ خور ده دا د مجلسۍ دوه الفان ناست دي دا دې درسره کښېني ته پر قبله مخ ودرېږه پروګرام لاس کښېږدي دا وټونه تا ګټلي ته په پیسو زما غږ ګرځې لیونی خو نه یې سبا به دې مخه راکړې وه د فلاني سړي ښځه زما د ښځې ښایسته ده زه یې په پیسو وړم لیونی یم که څه کوې خوارکي ته خدای ښایسته ښځه ورکړې ده ته به مخه راکړې دا ښځه د فلاني ښایسته ده زه یې په پیسو بیا دا پښتو وطن دی زه د خدای ویلو ته نه سم وګورو خلکو ته دا نه خبره هغه یارانو ته وایم دا نه د ګزاره نه سره کولی او پښتونخوا موږ داسې کمزوري خلک نه یو دا ته چې لکۍ ورته جوړوې دا موږ ته خواستۍ کوي چې خدای مې ونسوي دا ته چې لکۍ ورته جوړوې ورته پروت یې دا موږ ته
درخواستې کوي چې موږ سره مجلس وکړي. مهرباني عزیزانو موږ بلای مې واورېده ملګري وایي مې کوو پرون چا راته وویل زموږ په قومي اسمبلۍ کې ولاړ دی مولوي صلاح الدین وایي دا یې ور وغوښتي د ماښامه پورې خپله یو کاغذ ماغذ پر نه برابر کړه مې په برابروه پښتونخوا مليان پارټۍ دغه هزاره پارټۍ دغه د اختر مېنګل پارټۍ مالک ما نه دی لیدلی موږ به په خوښۍ در پرېږدو ګردې به در پرېږدو دا ته به موږ خپله اسمبلۍ بیا جوړه کړو د چا پلان بیا دې علاقې نه ورکه راشي ولې موږ دې ته مجبوره کوئ ولې موږ دې ته دغه کوو چې اخر به دغه ته ودرېږو څه اسمان لړېږي نه دي اختر مېنګل په قومي اسمبلۍ کې نه دي د زموږ هزاره ملګري په اسمبلۍ کې نه دي پښتونخوا مليان په پارټۍ په ملګري کې په ولس کې خو موږ یو خدای ته وګورئ پر دې ملک رحم وکړئ دا ملک هغه خواته مه بیایاست چې بیا به ستاسې در واک وتلی د موږ در واک وتلی موږ جمهوري خلک یو موږ پاکستان جمهوري ملک جوړول غواړو APDM جوړېدی په لندن کې 14 پاچانې موږ هلته 14 پاچانې د موږ سره په دې تنظیم کې هغه وخت MP نه و شامله اسفندیار خان ولي د موږ سره عمران خان نه و شامل لیکن هلته موږ ګډ سره راغلو عمران خان هم پکښې و اسفندیار هم پکښې و قاضي حسین احمد هم پکښې و جمعیت علما اسلام هم پکښې و 14 پاچانې موږ سره کښېنستو موږ دا فیصله وکړه چې یو جمهوري پاکستان به جوړېږي فوج به په دا کې مداخلت نه کوي صاحب موږ د دې مخالف نه یو دا به څنګه ملکي فوج به نه لري دا به څنګه ملکي چې ایجنسیانې به نه لري د یو ملک سترګې او غوږونه ایجنسیانې دي خدای دې ISI دونې زوروره کړي چې در CIA هم زوروره شي خدای دې MI دونې زوروره کړي چې در موساد او در KGB هم لوړه شي CIA هم مداخلت کوي KGB هم کوي خو داسې نه کوي چې د خپلې مرضۍ خلک راولي الیکشن وشي بیا خپلو مشرانو ته منتخبو خلکو ته ووایي چې زموږ د ملک مسایل دا دي دا دوست دی دا نه دی دوست دا پلان لري دا پلان لري مهرباني وکړئ تا روانه کړې د ګټې پلانۍ چې یو پلاني کې ورکوې دا د ګنج پسه دا د ګنج غویی دا سپی به چیش خبره وکړي چیرې به یې وکړي به چا ته به خبره وکړي الیکشن ووتل زموږ کښېنستو بیا د بې ما بېنظیر دې خدای وبخښي او خدای به یې خامخا بخښي ناکه مړه کړه او پر خاص یې پر سیاست مړه کړه پر جمهوري سیاست یې مړه کړه بېنظیره خواره هلته وه مشرف په تقریر کې وویل چې ما ته چودریان وویل دا د بلاور چودریان موږ یو ته تاریخ انصاف سره دی بل ناجوړه وایي ما ته چودریان وویل چې ته د دې پارټۍ سره خبره وکړه دا په لندن کې کوم شی روان دی دا خطرناک دی خبره ورسره وکړه بېنظیر سیاسي ښځه وه شاوخوا غیر سیاسي خلک په راګرځېدلي وو بېنظیر یې ورته وویل زما سره مثل 15 کالو دي که د 20 کالو کیسونه واخلو بد یې اخیستي وو چې یو جمهوري پاکستان جوړېدو دپاره یو خطرناک تنظیم جوړېږي او یو ورته لورې اخلو اوس نو چې ته د یو پارټۍ سره د فلاني شي د مولوي راغم بشربېغم د فلاني شي دغه اخلي کیس اخلي نو بیا خو یې د بله څه واخلي نظره په پاکستان کې نظر د مړو د غلاو د ډاکو کیسونه واخیستل شو او بېنظیره خواله د APDM څخه پر شا شوه NRO چې ورته وایي پر دې زه پارلمنټ کې غږېدلی یم اوس نور نه پرغږېږي لږ مهرباني وکړئ خدای ته وګورئ هر چا چې دا دغه راوښتي دي دغه د پاکستان چې ځان مالکان بولي
دا دې پر قرآن لاس کښېږدي چې ده چې کوم خلک راوستلي دي دی په دا نه دی خبر ده چې دا جهادي سمګلران دي، دا د هیروین سمګلران دي، دا د چرس سمګلران دي، دا د چیشې سمګلران دي. پاکستان په سمګلران چلوي، دنیا درته ګوري. پر موږ پاکستان ګران دی، پر موږ پاکستان ګران دی. موږ پردي خلک نه در باندې راغږوو چې په پاکستان حمله وکړي، امریکا دې پوځونه راولي، پلانان دې وکړي. لیکن موږ و جمهوري دنیا ته دا خامخا وایو، و ټولو جمهوري دنیا ته چې جمهوریت یې هلته ګرد یورپ، مایکس امریکنز، سمسن یورپ، ګرد یورپ جمهوري حکومتونه د دنیا موږ دا یو خواست ورته کوو چې مهرباني وکړئ د پاکستان سره امداد به په پاکستان کې د یو جمهوري حکومت سره تړئ. که په پاکستان کې یو جمهوري حکومت و، طاقت د پارلیمنت سره و، د ولس سره و، هغوی ته پورونه ورکړي، کومک ورکړي، او که مدیر غلو ته ورکول بیا زموږ وروستۍ ملارې سره دوی دي. امریکې ته پوسه، بیا سمګلران ساته، انګلنډ نه ته پوسه، قاتلان ساته، بیا به تا ته خدمت وکړي. عزیزان موږ پرلط دوی موږ مجبوره کوي. تاسو زه خواست کوم عزیزانو، زموږ دا جنګ اوږد دی، ستړي راځي پکې، ستړي راځي. که و دې ستړو ته موږ ملا تړو، بیا به عزیزانو د مړو صدقه ورکوئ. پر کور به یو سړی راکوئ، پر کور به یو سړی راکوئ. دا کښلې اوږدې دي، دا خبرې پر مخ ځي. د چمن پر لط ناست دی، نن یې څلورمه میاشت راسه. دوی واک چې پر انسان باندې ورمړ ده زیاتوال چې وویل زموږ د رزق لارې بندوي. لکه مردینه یې واخه، بیا زه تر خیبر تر خولې پورې د پښتانه وطن افغانستان ته کم از کم 10-12 لارې لري. دا ګردې زموږ د تجارت لارې دي، ډېرې ښې لارې دي. موږ دوی ته وایو چې که ته مهرباني کوئ په د هغه خوله کې لکه مردینه یې واخه، بیا زه تر هغه ځایه پورې کسټم اصول جوړ کړئ چې کوم ټکس ته په کراچۍ کې اخلي موږ په کمردین کې لرو، چې کوم ټکس ته په دغه اخلي موږ په کندني کې لرو، چې کوم ټکس ته په کراچۍ کې اخلي موږ په بادیني کې لرو. روا شیان چرس بند، تاریاک بند، اخلا بند، پر دا لار به خلک ځي راځي تجارت به کوي. چمون خلک روزانه تقریبا 15,000 کسه دا تلل د نږدې د بولدک سره د دوی مځکې دي، دا ته به ګزاره کوله. یو چا به د دې خوا یو چم یوړی، دا خوا به یو بل شی راواخیستی، خپل بچي خپل کور یې ساتل. دغه لاړې تېر حکومت لاړې، عمران خان نه و ورسره، تېر حکومت لاړې، شاه محمود قریشي مشري کوه. د ISI جنرال دا وشي په مخه کړی دی، نوم یې راسي فیض احمد. دا و د MI جنرال و، د کسټم مشر، د شناختي کارتونو مشران. دا ګرد لاړه، د طالبانو د حکومت سره خبره وکړه چې پر دا لار باندې به لارې خلاصوو، ګزاره به سره کوو پر کمپیوټرایز شناختي کارت باندې او پر کمپیوټرایز د افغانستان پر ویزا باندې به خلک د کندهار او د کوټې په منځ کې ځي راځي. دا حکومت وکړه، فیض ورسره و، MI جنرال ورسره و، بل یو لیفټننټ جنرال اسماعیل نوم یې ایښ و، د پاکستان د هرې ادارې مشران ورسره و، د چیمبر اف کامرس مشران ورسره و چې موږ سره دا پر دې به ګزاره سره کوو. کمپیوټر شناختي کارت او د کمپیوټر د دوی تذکره چا درلوده، دا به په دلته تجارت کولی شي. خالي طالبان ما ورته ویلي وو چې دا کندهار نه، لوی کندهار، دا ځینې هلمند دا علاقې پکښې وې، پر دې سره بنده شوله، دا خبره خلاصه ایران واپس. اوس پر دې باندې دا زموږ د خلکو مځکې یو خو ډیورنډ لاین دی، ډیورنډ لاین دی خو نښانونه یې دي، د ډیورنډ لاین باندې پر موږ سم لکه کپاس تارې راباندې راوګرځوه، 1400 میله تارې راباندې راوګرځوه.
دلته نورزی پروت دی هلته نورزی دی، دلته هڅکزی دی هلته هڅکزی دی، دلته کاکړ دی هلته کاکړ دی، مځکه یې دلته هم ده هلته هم ده. د هغې انتقال هم نه دی، دې انتقال هم لري. دی وایي دا به په پاسپورټ شي، دغه نږدې مځکه ده، د غوا چې غوا وشي دا به په پاسپورټ شي. دا یې ټینګه کړله. ناپوه خلک د جنرالان مغزه یې خراب دي. 4 میاشتې وشوې، خیال یې دا دی چې خلک به مجبور شي د لوږې به دغه شي مات شي. کور یې ودان. دا ځینو مشرانو همت وکړي، نومونه مې واخلم، پرون ما نه کړه یاد. یو حاجي حبیب الله اکا زموږ الیکټډ منتخب ناظم، یو شیرجان خان کاکوزی، یو علامه محمد صالحزی، یو جانان هردوزی، یو عبدالباری، یو حافظ بطیع الله، مولوی اخلاص، مولوی لاجبر، سراج الدین د نورزي سپین ږیري ورور دی، او حاجي امین الله. دې خلکو په ولس وګرځېدل چې ورور دا ولس لور دی په عذابوي. دا په ولس وګرځېدل، کور یې ودان، پښتانه او نه پښتانه و دې انسانانو ته 19 کروڑه کلدارې ورکړه. 19 کروڑه کلدارې یې ټولې کړې. فاروق مین یو بل څوک هغو ته دوی وویل چې موږ ته داسې کڅوړې را جوړې کړه چې په هغې کې د 1 میاشتې ګزاره اوسېده یو کور. په هغه کې 50 کیلو وړه، یو ټیم غوړي، 2-3 کیلو شنې چای، تورې چای، او یو 10 کیلو دال. دغه یو جوړې کړې. بیا د تبلیغي مرکز څخه د ماجتو دغه واخلي چې څو ماجته دي. په ګرده علاقه کې 1028 ماجته وو. بیا د هر ماجته څخه پوښتنه وکړه چې ماته د خپلو مسکینانو لیست راکړه. دغه د خاجمدو چمن د باډره څخه نیولې، بیا ځه تر غوږې پورې، بیا راځه تر سپینې تیږې پورې چې دا څه انسانان دي. دغه انسانانو و هر کور ته د 1 میاشت ګزاره ورکړه. وایي که خلکو ورکړه ډېر په همت. په لوږه که خلک موږ وژني، په لوږه موږ دغه نه کوو. ما خو ویلي دي. اوس پر دې که دوی ما ته اسمبلۍ استئ، ډیورنډ لاین خو یو لاین دی، هر څه چې دی. دا تار خو دغه نه لري. موږ د خلک نه مجبوره کوي. قسم نه اخلم. هغه وویل، ملګري وویل چې محمود یوه پښه په کوم ځای کې ده، بله یې په کوم ځای کې ده. ما مطلب دا دی پښه مې هسې په هغه شي کې ده، پښه مې په هغه شي کې ده. که زموږ خلکو ته چا لار ورنه کړه، د هغه پښتانه دي نو ملا ماته سي چې دا تار د بیخه نه کاږي، چې دا کار د بیخه. موږ لیوني نه یو، موږ پاگلان نه یو. داسې به موږ نه بولې. ورسپک مې مه بوړه، پر زنګ را باندې مه کړه. زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. عزیزانو، د خصم په بدې خبرې راسه وشي، ملا وتړي، پښین زنده باد. پښین ځکه زنده باد. عزیزانو، ته همت وکړه، ته همت وکړه. دا د کلیوال مجلس دی. په دا کچارۍ کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی په 1940 کې په دا تاڼه کې ناست وو. بیا جرګه جوړه شوله. بیا هغې جرګې دی څو کاله جیل کې. نن د هغې تاڼې و مخ ته په زراو فنجان ناست دي. دا د جدلیاتو قانون دی. دا د جبر د ځای څخه چې خان شهید یا په 29 کې، بیا په 40 کې دلته یوازې ناست وو. دا یې ویل چې دا وطن زموږ دی، انګریزه له دا ځایه به ځې. د چا په خوب و خیال کې نه وه. نن پښین د خان شهید څه افکار دي؟ خو د وطن افکار دي. نن پښین د خان شهید د افکارو مرکز دی، د جمهوریت د ازادۍ مرکز دی، د خپلواکۍ مرکز دی. دا عزیزانو هغه وخت تېر شو، چې صمد خان یو سړی و، تا به په جیل کې واچاوه، خلک به دغه نه کاوه، تا به یې کوچنی مړ کړ، چا غږ نه کاوه. په دې به هر څوک ځان پوه کوي
او موږ به هم ګرد توبه مې د ترکمن ته راباسو که زموږ بچي چا مړه کړه بیا د موږ سره د خیال ژوند هېڅوک ورکه کېږي هېڅوک موږ بچیان دې لپاره نه دي راوړي چې خلک بې حلالوي د ما سره کښېنه که زه ګران یم معافي به درڅه واخلم که ما بد کار کړی دی معافي به درڅه واخلم ما ووټ ګټلی دی ما ته خلکو ووټ راکړی دی ای پردۍ خو به راته ولاړي ته څه کوې ته خو زما عزیز یې بلاول یې ته څه کوې ته شرمېږې نه ته شرمېږې نه د تا سره امجد ووټ ګټلی دی او ته ورځې په پیسو د امجد بخلی شې د تا سره لیاقت هغه ګټلی ته د خپلې موره نه شرمېږې ته د خپلې خوره نه شرمېږې ته د خپل کلي نه شرمېږې ته چې ماښام کې داسې تا له خوب درځي ولې خلک دې ته مجبوروي ته زموږ عزیز یې قرآن مې دې ووایي چې ته ملیزی نه سې قرآن مې دې ووایي چې ته تر کربلا نه سې ولکه یې په هواره څه ولاړ سې په مځکه زه ولې ورته درسې هغه جنابت پالوه د هغه جنابت پالوه تا پر موږ ځان وکاتئ تا د دنیا توپنګت راوړ جهازونو ټینګونو یې ماسې او هر شی دې راوړ خو ټکي پر نه کښېښود ټکي به نه پر نه ږدو بلوچستان خبره معافي غواړم ډېره نه اوږدوم معافي غواړم ډېره نه اوږدوم بلوچستان خبره په بلوچ غرور کې بنده ده په اشاره ورته وایم په بلوچ غرور کې بنده ده بلوچ دې د دې وطن د پښتانه سره پښتانه باندې چې موږ سره ناست د دې سره د ورګړوي مجلس وکړي بیا که بلوچ وایي چې ګسې په الکشن کې نه درېږو زموږ د خوا مرداباد خاطر بیا به دا ته ودرېږو د چمنه نیولې تر ګوادره د تفتانه نیولې بیا تر چې زموږ د خیبر پښتونخوا سره د مارین سره پوله ده بیا به دلته زموږ باچهي بیا به زموږ دغی بیا که چا موږ هر څه کول دا یوازې زموږ خبرې سره کوي ما هم تا په کې باندې یو ما هم تا په کې باندې یو زموږ خپلې پارټۍ نیشنل پارټۍ غلطي وکړه زموږ ملي صوبه یې نه کړه جوړه زما او ستا ورورګلوي زما او ستا پیسه په کې بنده شوه چې د دې علاج راوباسو الکشن چیشتې موږ چې ګډ وګټي چې ګډ ووټونه وګټي اخترجان 12 ووټه چې ګډ ووټونه مالک وګټي 12 چې ګډ ووټونه پښتونخوا ملي پارټۍ د هزارګانو وروڼه وګټي 12 نیشنل پارټۍ 12 دغه کې کوم یې سم یا شپاړس چې ګرد اخترجان وګټي په 300 کې وسو چې ګسه د پښتونخوا ملي په موږ پاکستان سره ځان په اول واړو پاکستان سره موږ ځان په اول واړو سینټ تر اوسه پورې هغه اختیارات نه دي ورکول شوي چې د کوم لپاره سینټ جوړ شوی که پر دې سربېره خلک موږ پر شا پورې وایي خلک موږ ځایوي او زموږ پوځیان موږ ته په دې غوسه دي چې ته زموږ پر لار نه ځې عزیزانو موږ ډېر شریف خلک یو ډېر د خیر خلک یو ډېر ګزارې والا خلک یو او د اقبال یو شعر د اقبال وایي موږ بس یو باداري منو دا خو ناپوه مندې مې وې ناپوه پلرونه مې وو د خدای ناپوه نیکهګان مې وو دا یې زموږ په سر رامنډلې ده چې د یو خدای خدای به منئ دا یې په سر رامنډلې ده بله سجده موږ نشو کولی زموږ یوه سجده ده اقبال وایي یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات زموږ یوه سجده ده هغه ودته ده بیا سړیتوب ده که سړیتوب کوئ 2 ګام پر مخ راتېږي موږ 4 ګام درځو که یو وخت ډوډۍ راکړه 10 ورځې درکوو که یو وخت راته وخندل 10 ورځې درته خاندو او که په خرژي راته ګایدې په چپه راته ګایدې بیا موږ دغه چې خلک نه وي لکه دا اوس ته به زما کور ته دا رایه خو د ملي رایه ده ته به زما رایې ته به بې عزتي ګورې
زما مور ته به بې عزتي وګورې زما مور خور وطن مور ده وطن مور ده وطن خور ده موږ ډېر ښه خلک یو بلوڅ هم پښتون هم موږ ته اردوزونکي خلک هم که چې دا زما د مور عزت کاوئ ستا د پلار ستا د خور ستا د مور ستا د ګډ خاندان به کوو پر بل چې موږ خوا نه بدو تا موږ وژلي یو تا موږ پانسۍ کړي یو تا زموږ بچیان ورک کړي دي موږ بیا هم پاکستان مرداباد نه دي ویلي او که دی چوت راته ووایه چې ته به زما وطن نه سې ته به زما د وطن وسایل په ټوپکو نه سې په دوکه به یې نه سې د هغه پښتانه د هغه بلوڅ د پر پدره لعنت شي چې بیا به ننګ نه کوي ما وطن به پر زور نه سې ورته چې له زم 12,000 تاسو خیرات نه غواړم زکات وطن به زما وي زما به په کلو ځان پر ستړی کړی په خواست درته وایم دونه قدر راکړه چې زه د لوړو سپږو په خلاص او که تا دا تاسو ساتلي د پیسو والا دوی هم درسره ملګري کړه خدای دې ورځ نه راولي چې مځکه سره سي دا تا چې په پیسو ساتلي دي دا هلکه در معلوم شي چیرې ولاړې پر کومو خواوالو ته یې نیولې چیرې د پلار یې کړي دغه لغړو پر میدان ناست دغه لغړ به ناست دي پښین اوس زما هیر شو زیارتواله کا خبره وکړه اول وار چې پښتانه د ایران د باچۍ څخه ځان خلاصاوه نو ګورګین د جارجیا اوس په روس کې اوسېده ده ګورګین د دا ځای ګورنر و میرویس نیکه ورته وګرځېدې راوګرځېدې چې کیسه یې پرله برابره کړله دغه پښین خلک ګورګین یې بیا راوستې خېش یې کړي دغه یې کړي مېلمه یې کړي بیا ګورګین میرویس نیکه مړ کړي دا راځي په ژوند اوله د پښتانه په کندهار کې د میرویس نیکه په مشرۍ کې چې د پښتانه اول افغان دغه جوړ شو په دې کې ډېر زورور رول د پښین د دې خلکو دی او یا خبره بله زرګان ورور ناست زما هیر شو سپېڅلی سوی یم بیا چې میرویس نیکه مړ شو د میرویس نیکه بچیانو ته د میرویس نیکه وصیت دا و چې دا ایرانیان موږ په ازابۍ د دوی سره لږ دغه په کار ده په دې دوران کې اسماعیل د زبردست خان و یا سرمست خان و د ده جرنیل هغه هزاره و اهل تشیع و او د میرویس نیکه د بچیانو سره دپاره په ایران کې دغه مبارزه کړې ده چې هېچا نه ده پاسړي زما نوم یې شو دا مې شروع اگر شما یادداری والا یاد بدید ما یې زه مې پیدا کړم نو عزیزانو دا ښه خبره ده موږ سره راټول شوي یو سخت خبرې به نه کوو جرګې خبرې به نه کوو ګوره د بل پر ځایه قبضه کول د بل پر پلاني شي قبضه کول د بل پر ځمکه قبضه کول عزیزانو دا ظلم دی خپل شی و بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده چې د موږ سره سوي دي هغه ظلم دی او چې د موږ څخه اخیستل سوي دي که پرېږدو دا بې غیرتي ده وروره توکل به واخلو زه دا اوس څه شی ګزاره کولی شم دغه د موږ سره چې زیارتوب شوی دي د دې دپاره به همت کوو لاس به ورکوو خواست به وکړو زاري به وکړو خواست به وکړو زاري به وکړو عدالتو ته به ووایو پلاني ته به ووایو کېله راکوله بیا نو بس یوه د خپله لار پاته ده د ولسونو د جرګو د اتحاد د متحدینو د مرداباد د زنده‌باد انشاءالله موږ دا طاقت لرو که موږ بلوڅ په دې صوبه کې لاس وله ورکړو نه موږ اسلام آباد ته مجبوره یو نه د اسلام آباد ته موږ ته پخې ډوډۍ راځي نه اسلام آباد پر موږ باندې دغه کوي ګډ زموږ د وطن او په دې کې به اخر خیبر پښتونخوا پښتانه هم د موږ سره یو ځای کېږي چې موږ لاس وله ورکړو ولکه دلته ستی بې مرزۍ جهاز خو پرېږده مرغه لا ونه کولی شو مرغه موږ لاس وله ورکړو دلته ولکه یې زموږ څوک راسي دا ډیپټي کمیشنر دا آرو دا بلاوي بتر دا چې د زده شپېژنې ورواستئ چې عزیزه برګیډیر صاحب موږ فیصله کړې ده
په عزت یې پښې راوباسو که په موټر د راوړو په خپله پکې شي دا به دی ځي په خپله لکه د ماما زامن یو نشي ټینګېدی دا به ګډ ځي که برګېډیر دی که پلانار دی یوه خبره بله ده پر دې دې پښتپاټیانې سوچ وکړي د مستقبل لپاره زموږ د شاوخوا مځکې ولسونو مځکې دا ځینې خلکو الاټ کړي دي چا 200 ایکړه چا 1500 ایکړه چا 1000 ایکړه چا 2000 ایکړه افلاني لالا سېنیټر افلاني لالا پلانا ورونه پښتونخوا ملي پارټۍ پر ولسونو غږ کوي د پاکستان پر عدالتونو غږ کوي چې زموږ د ولسونو مځکه کده شاماني ده کده لېږدي ده کده بازایي ده کده یاسینزي ده کده زموږ د میترزي ده که زموږ مځکې چا لاټ کړي وي هر چا چې لاټ کړي وي یو فوټ مځکه موږ چاته نه پرېږدو دا زموږ د ولسونو ده زموږ ولسونو یې په خپله سره ویشي دا نه چې ته روان شوی پلانې دونې واخیستل دا ګلې به سره راټولو عزیزانو ډېره مننه سخت خبرې نه کوو تیاري وکړو ګوره عزیزانو پر خپل توان باور کوو د خلکو خبرو مخه ته ورځئ خلک لکه بلوچانو ورونو چې وویل زما او ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی دا هېڅوک نه در پرېږدي هېڅوک یې نه در پرېږدي نه به نور ته پرېږدي نه تا ته پرېږدي که د بل په هیله ناست وې دا یې حال به دي لکه د فلسطین نن په دنیا کې کم څه کم شپېته مرکه زموږ کم مسلمانان دي ګډ ناست دي لکه ښځې کونډې خدای اسرائیل غږ کړي خدای اسرائیل غږ کړي خدای اسرائیل په توپونو کې چینجي پیدا کړي خدای د اسرائیل جهازونه خراب کړي د کونډو په دعا نه کېږي د ولسونو په همت کېږي ورونو چې هغه ورځ خدای پر موږ نه راولي چې هغه ورځ به یې پر موږ پکې خلک خېږي او په دا ناترسي به مو وژني لکه فلسطینیان یا هغه د روس په غېږ کې وروستلي عزیزانو تر هغې دمخه خپل صفونه برابروو د خدای کومک غواړو د بل هغې نه نیسو خپله چاته نه پرېږدو ورونو نور خو د کار خلک یو پر کور یو سړی هر یو شته کوي یو سړی کام ته ورکړي چې خپله کاروایي لګیا کړو.